اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چې موږ بېشکه مسلمانان آل د رسول او د اولیاء کرامو خدمتګار یو. عرض کوم چې کوم صحافیان ملګري مېلمانه دوستان زموږ د طریقت صاحبان څومره راغلي، لال باچا مولوي صاحب خلیفګان، د فیض ګل بابا خلیفګان او د بابا صاحب سجاده نشین، د حاجي محمد امین چارسدې بازار سجاده نشین، د دیشان بابا الحاج فضل رحیم باچا، د انبار مازون صاحب باجوړ محمد ګل صاحب سجاده نشین موږ سره موجود دي. د مېلمانه موږ سره موجود دي. د دوی ته هرکلی وایم او د دوی شکریا ادا کوم چې ډېر په مینه او ډېر په محبت باندې زموږ د دربار ته په عجزۍ او د مسکینۍ د جونګړې ته راغلي دي. ستاسو ډېره شکریا د صحافیانو، د ملګرو، د مریدانو، د عقیدتمندو شکریا ادا کوم. پس د دې نه صاحب زموږ عرض دا دی چې موږ د سجاده نشین سید غلام جیلانی شاه زما نوم دی، د سید نور علی شاه با المعروف کوهستان بابا سجاده نشین او برخوردار یم، او د بابا د پیر بابا علی رحمت بنیر د هغوی په اتم نهم پوش کې زموږ پلار راغوی الواد دی. آل د رسول یو د بابا فرید الدین گنشکر او د صابر کلیری نظام الدین اولیاء د خواجه معین الدین په سلسله کې موږ نسبت لرو. عرض کوم چې موږ د هغوی خدمتګار او غلامان یو. زموږ په پلار کوهستان نور علی شاه بابا باندې په 29 تاریخ باندې د نهمې میاشتې په 29 تاریخ باندې چې کوم دی نو پیر شوي دي، ډزې شوي دي. لیکن دا 120 کالونه زموږ پلار سید نور علی شاه بابا د خواجه معین الدین د بابا فرید الدین په اذن باندې راغلی دی. سید نور علی شاه بابا اشنغر ته رالیږلی او ستار شاه باچا سید ستار شاه باچا هم د پیر بابا الواد دی، هغه بالا ماڼه پېښور ته رالیږلی دی. بیا سید حسن پیر او داسې شاه قبول او داسې نور اولیاء کرام د پیر بابا مسیح زمونږ ځای په ځای په ټوله سیمه چارسده او په ټول سرحد پښتونخوا کې خوارري او پراته دي. زمونږ عرض دا کوو چې زمونږ په پلار یو 120 کال شپېته کاله د تبلیغ کړی دی، واز نصیحت او د خلکو د اشنغر خلکو ته فیض رسولی دی، او ستار شاه باچا په پېښور کې خلکو ته خیر او فیض رسولی دی. شپېته کاله د ما عمر دی او ما په دې شپېته کاله کې د اشنغر کې فیض او نور او رڼا او محفل سما او ذکر فکر من کړی دی. لیکن زما چا سره دشمنی نشته، زما چا سره راټي پاټي نشته. زمونږ د اهل بیتو د خواجه غریب النواز د طرف نه موږ ته ویلي شوي دي چې اټو پاټو کې به تعلق نه ساتي، صرف ذکر فکر او د الله نور او رحمت او فیض باز نصیحت ظاهري باطنی د نور رڼا او د فیض رڼا به خلکو مخلوق ته د نبی علیه السلام امتیانو ته رسوي. صاحب موږ سره ډېر لوی ظلم او زیاتي په دې شپېته کاله کې وشو چې زمونږ په پلار نور علی شاه سید نور علی شاه بابا په دربار باندې د شپې 4 بجې ډزې شوي دي. بیا ما پولیس ته کنټرول ته کال کړی دی، هغوی راغلي دي، هغوی زما مدد کړی دی. خو لیکن په 4 مذهبه موږ سره دا ناروا شوي دي، موږ سره ظلم شوي دی. زما چا سره دشمني نشته. زمونږ دیشان بابا د کوهستان بابا مرید دی، داسې نور په لکونو په زرګونو مریدان او مازونان او خلیفګان دي. زمونږ چا سره دشمنی نشته، چا سره پری جنبی نشته، اټو پاټو کې تعلق نه ساتو. موږ سره ظلم او زیاتی او ناجیده شوي دي. موږ دا عرض کوو او موږ دا سوال کوو د چارسدي ډي پي او ته، موږ وزیر اعلی ته او چیف آرمی پېښور ته او وزیر اعظم ته موږ دا سوال منت او زاری کوو چې زمونږ د دې ظلم او زیاتی چې موږ سره شوي دي چې د دې پوره په دې ایکشن والی او د دې تپوس وشي. او اصلي غله
او اصلي چې کوم چا کړي دي هغه زمونږ حکومت ته اپیل دی درخواست دی سوال دی چې دا را پیدا کې زمونږ چا سره څه دشمني نشته زمونږ چا سره پریږدي د الله او د رسول خلک یو د یو وخت رزق بل وخت نه پرېږدو فقیران یو خلکو ته نور او رحمت رسو علي کرم الله وجهه ته چې کوم دی پیغمبر تاجدار محمد مصطفی ویلي دي چې د دنیا په کاروبار کې به کار نه ساتي روحاني پیز به خلکو ته خپروي موږ ته د خواجه معین الدین د طرف نه د ټولو اولیاء کرامو له طرف نه د مشرانو نه چې موږ خیر او پیز مخلوق ته رسو په اشنغر کې د یو پښتون یو خان ووایي چې زما د پلار چا سره ظلم کړی دی ما چا سره ظلم کړی دی او زما مریدانو زما عقیدتمنو موږ چا سره ظلم کړی دی ودوایي د اشنغر یو پښتون د اشنغر یو پښتون دی ووایي یو خان دی ووایي چې زما ورور زینور شاه باچا خلکو ته او ما به خلکو ته بیعت رسولی زما په دربار باندې ډزې کېږي دا ولې کېږي د دې نه بعد زه دا عرض کوم که زمونږ په دې خبرو په دې کانفرنس باندې موږ د لال باچا مولوي صاحب او داسې د نورو دربارونو عقیدتمند او په خلیفګان موجود دي تا موږ سره موجود دي لیکن که په دې باندې ایکشن وانه غوښتی شو او په دې باندې زور نشو او دا غله را پیدا نشو او دا گرفتار نشو دوی ته سزا ورنکړل شوه نو د ټول پاکستان د بابا فرید الدین گشکر د نظام الدین اولیاء او د صابر علاءالدین علی احمد کلیری د بنیر د پیر بابا چې څومره عقیدتمند اولیاء کرامو دي د پیرانو پیر دستگیر قادری داغه عقیدتمندي کده د قشبندي خاندان عقیدتمندي کده سروردي د اولیاء کرامو موږ به په جمع راغونډیږو یو مشوره وکړو او په هغه مشورې لاندې په لکونو په زرګونو مجموعه موږ د وزیر اعظم د مخې د دربار مخې ته د سوال او د عجزې په طریقه باندې ودرېږو موږ زور نه کوو موږ سره زور نشته موږ عاجزان یو فقیران یو په شپه د معراج پیغمبر علیہ السلام صلی الله علیه وسلم الله پاک دې وی چې ما ستا دربار ته عاجزي راوړله ستا دربار کې داسې یو شی ما راوړی چې هغه عاجزي ده موږ هغه حقیقي باچا دی الله او چې کوم دی وزیر اعظم عمران خان مجازي باچا دی د پاکستان موږ به دا جزا د مسکینه د کچکولونو د دې کندو دا د غریبۍ کچکول موږ به د وزیر اعظم د دربار مخې ته د جزا او د مسکینه او د بلنګۍ په جامه کې هغې پورې ناست یو چې څو پورې زموږ مطالبه منلي دي او زموږ غلې پیدا کړي دي صحیح شو جي السلام علیکم